محرم الحرام ډیره د برکت میاشت ده. په دې کې علما کرام داسې آیاتونه داسې وظایف ښیي چې هغه آیاتونه د هغه وظایفو سره د انسان زندگی بدلیږي، د انسان په زندگی کې خوشحالي راځي. د محرم الحرام دا د اعمالو په اعتبار سره د ثواب په اعتبار سره ډیره مبارکه میاشت ده. نو علما فرمایي په محرم الحرام کې چې چا هم د قرآن د دې وړوکې غوندې آیات وظیفه وکړه نو روانه زندگی به ډیره زیاته خوشحاله په خوشحالۍ کې هغه تېرېږي او الله رب العالمین به لکپتی او کروڑپتی جوړ کړي. محرم الحرام په دې میاشت کې چا هم د عمل وکړو الله تعالی به په دې کال کې دومره مالدار کړي، دومره بوله زندگی پرسکون او خوشحاله کی چې د انسان با د رب کائنات په دغه وظایفو باندې به چې کوم د دومره زیات عبور حاصل شي او دومره زیاته کامیابي به ورته میلاو شي د انسان به بل ته وایي وروره په محرم الحرام کې دا وظیفه ډیره برکتي ده ویکا. یو ورکوټې غوندې آیات کریمه ده، لیکن د هغې ورکوټې آیات کریمه سره به د الله رب العالمین اسم اعظم ملګری کې نو دا وظیفه کې به برکت او پیدا دومره زیاته شي چې ته به حیرانه پاتې شي. نو دا وظیفه به په ناسته په ولاړه په ملاسته په ګرځېدلو کې په هر ځای په هر مجلس کې به دا وظیفې کې ذکر به کې ورد به کې الله تعالی به درله کامیابي هغه درکړي. ها نو وظیفه ده د سورة اخلاص یو ورکوټې غوندې آیات الله الصمد دا د قرآن آیات شو ورکوټې دې سبا د اسم اعظم د رب کائنات ملګری کې یا بدیغو نو څنګه به الله الصمد بحق یا بدیغ الله الصمد بحق یا بدیع الله الصمد بحق یا بدیع. نو دا وظیفه به په محرم الحرام په دې میاشت کې روزانه سل کرته کې الله تعالی به درله دومره خوشحالي درکړي. څومره ملګري دې چینل ته نوي دي وظیفه اوري هغوی په خدمت کې درخواست دی چینل ته سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته.